السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رب نو امید دی انشاءالله ګروپ ټول ملګري به د صحت جامه کې وي. الله مو روغ جوړ ساته. دا ویډیو د هغه ملګرو دپاره چې چا په تیر کلونو کې 2019 کې 2020 2018 2021 22 کې جامع اسلامي ته اپلای کړی وي او بیا د هغې اپلای کې کوم سټیټس چې دی هغه د تحت دراسه نه قبولي مبدئي ته تللی، مطلب کوم چې اولنۍ قبولي ده د هغه هغه شوي، خو بیا وروسته د قبولي نهایي دپاره هغه ته څه میسج نه جیمیل ته راغلی یا نه د هغه په سټیټس کې څه تغییر راغلی په دې 2-3 کال کې. نو دا 2 ورځې کېږي چې جامع اسلامي والا د هغه خلکو دپاره چې کوم د هغې مبدئي قبولي شوي وه د هغې دپاره د قبولي نهایي اعلان هغه کړی دی. نو کومو ملګرو چې اپلای کړي د هغې خپلې سټیټس یې کتلی شي. هغې دپاره طریقه دا ده، موبایل کې ګوګل کې به سرچ کې به ولیکي ویب سایټ چې کله راغلی القبول، مطلب چې سړی خپل سټیټس ګوري جامع اسلامي کې اپلای کړي هغې دپاره طریقه اصل کې وبلیکي القبول والتسجیل بالجامعة الإسلامية، یعنې ګوره القبول والتسجیل بالجامعة الإسلامية دا چې کله ګوګل سرچ کې ولیکي هغې به کلیک کړي. چې کله یې کلیک کړي کوم چې اولنی ویب سایټ دی د منحتي ټویني IU په دې باندې به کلیک کړي. دې چې کله کلیک کړي دا ویب سایټ به کولاو شي. کله دا د جامع اسلامي هغه خپل ویب سایټ دی چې دې کې اپلای کېږي هر څه دا به کولاو شي. بیا د انګلیش کې د عربۍ ته مه وړي، کوم چې دا 3 نشان دی په دې به کلیک کړي، خو دا تیز نیټ غواړي اوس موږ سره نه اوري. دې باندې به کلیک کړي، دلته بیا عربۍ ته پرې واړوي که څوک په عربۍ ډېر ښه پوهېږي هغه دپاره عربۍ کې بیا ښکته به راشي. دلته چې کوم دا لاګین دی لاګین دا په دې لاګین به کلیک کړي، بیرته به ښکته بیا په دویم پیر راشي، دویم ځل به لاګین ته دا لاګین په دې لاګین چې کله کلیک کړي دلته به راشي اسم المستخدم او کلمة المرور. اسم المستخدم کې به هغه ایمیل ولیکي په کوم ایمیل چې تا جامع اسلامي ته مخکې اپلای کړي، او کلمة المرور کې به هغه پاسورډ ورکړي چې کوم پاسورډ تا مخکې اپلای کړي ویب سایټ کې دی د جامع اسلامي دپاره اکاونټ جوړ کړی په هغې بیا ته اپلای کړي هغه کلمة المرور هغه به دلته ولیکي. بیا اکثر ملګرو نه هغه هیرې وي یاد ورته نه وي هغه ته هیر شوی، د هغې لپاره بیا فارګټ چې کوم لاندې پاسورډ دی بله طریقه ده چې په هغې باندې نوی پاسورډ بیا جوړېږي. دې باندې اسم المستخدم کې به ما سره مخکې نه یو پاسورډ جیمیل هغه سوی دی اپلای کړی ده هغه پاسورډ او هغه ایمیل به دلته پرېږدي. چې کله دا دلته ولیکي نو بیا به چې کوم هغه لاګین دی هغې باندې کلیک کړي، لاندې به راشي دلته ګوره اوس حالت چې دی ګوره حالت مطلب دې کس داسې حالت ده چې دا اپلای کړي وه مخکې په 12 میاشت تاریخ 11 میاشت 2022 کې، خو دا ریجیکټ کړی دی، مطلب عذر جامع اسلامي والا ته پیش کړی دی د قبولۍ نه. بیا اکثر ملګري داسې دي چې هغې مخکې دلته هغې قبولي مبدأه لیکلې وه، بیا د هغې نه وروسته اوس د هغې نهایي قبولي هغه هم شوې ده. نو هر یو ملګری کولی شي چې په دې طریقه باندې مختصر طریقه په دې باندې خپل د جامع اسلامي هغه اپلای سټیټس هغه وګوري چې تېر کلونو کې کړي وي 2019 2020 کې، خاص کر هغه ملګري چې د هغې مبدا قبولي شوې ده بیا نهایي قبولۍ هغه غریب په هغې کې انتظار دی چې کله به ما ته خبر راځي. نو هغه ملګري که زر تر زره دې وکړي چې خپل دا حالت وګوري د هغې باره دپاره دا ښه خبر دی چې د هغې کوم چې سټیټس حالت دی د مبدئي قبولي نه نهایي قبولي هغه شوې ده. او کوم ملګرو ته چې هغه عذر پیش کړی دی نو هغه ملګري کولی شي چې بیرته اپلای وکړي. اوس جامع اسلامي والا خپله طریقه بدل کړې ده، وزارت تعلیم ته اړېدلې ده، په هغې کې تقریبا 25% چانس دی چې جامع اسلامي والا کسان اخلي. نو 26 یونیورسټیانې دي هغې ته اپلای کېږي. کوم ملګرو ته چې عذر پیش شوی د جامع اسلامي د طرف د قبولۍ نه هغوی په دویم پیر د هغې کې اپلای وکړي. چېرته چې وایي الله حال آباد ساته، موږ خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته.